نن سبا د ایډز بیماری په خیبر پښتونخوا کې د اور په شانتي پیلاویږي لګیا ده. دغه یو لیست حکومت جاری کړی دی کې تاسو وګورئ ټولو نه زیات د کې کیسونه په خبر کې راوتی دي او په دویم نمبر په دې پسې بنو دي. اوس د دې مین وجه څه ده؟ ټولو نه زیاته د دې چې کوم مین وجه ده هغه کوم خلک چې 2-300 روپۍ بچت کوي او خپل غاښونو کار د پاره یا خپل اپریشنونو د پاره هغه کسانو بابوګانو ته ورزي چې هغه سره د اوزار یا چې کوم آلات استعماليږي د هغه سټیرلایزیشن یا پراپر صفائی ولا څه طریقه نه نو هغه استعمال شوه شی په یو مریض باندې استعمال کی بیا هغه غنده شی بل مریض ته لګي نو یو بیماری د هغه نسل کس نورم بیمار شي. د دې د وجه نه د ایډز بیماری او د تور زیړی بیماری داسې نورم ډېرې زیاتې بیماریان دي چې د یو کس نه بل کس ته پیلاوي دي. اوس د صفائی مطلب صرف دا نه دی چې وی وینځه او صابون کې رتاو کا او دا صفائی شو نه دا پراپر اټوکلیو ماشين کې خ ګرم باب سره د دې صفائی کیږي هغه نه بعد چرته دینه جراثیم ورکی نو خدای ته وګورئ چې خپل د 2-300 بچت لپاره ژوند مخرب وي. امید لرم چې په دې پیغام باندې به تاسو پوه شئ وي. دا پیغام خلکو سره شیر کړئ چې ټول خلکو ته